مسله دا د خاون خزه ته وی چې زما د اجازت نه بغیر مور کور ته لاړې نو ته په ما طلاق ای که خزه اجازت نه بغیر لاړې شنو آیا دغه خزه په هغه طلاق ده یعنی یو کس خپل خزه ته وی که بغما د اجازت نه بغیر مور کور ته لاړلې نو طلاق به او بیا دا خزه لاړله نو آیا په دې سره طلاقيږي کنه طلاقيږي نو طلاق په دوه قسم دی یو ته مونږ وایو طلاق منجز یو ته مونږ وایو طلاق معلق طلاق منجز دی ته ویل کېږي چې ته په حق قضیه خبره ختمه کړي چې بس ته طلاق ای ته طلاق ای ته طلاق یا ورته په دریو کانو سره وای یا ورته په دریو الفاظ سره وای یا ورته په یو ځل داسې وای چې په دریو ما باندې طلاق یعنی په دریو طلاق سره طلاق ای بس دا ختم شو یو طلاق معلقي کته دا کار وکړه په ما طلاق ای نو چې ترسو پورې هغه کار شوه نه دا خزه نه طلاقي کدا کار دا خزه شل کاله پسو کی نو بیا به طلاق واقعي او که 50 کاله پسو کې بیا به طلاق واقع کېږي مونږ په فقه کې وایو ان دخلت الدار فانت طالقون کدی کور ته داخل شي ته به طلاق هي اوس خزه کې نه ستنه داخليږي خوانی په انتظار د چې دا به کله داخليږي ټول ژوندۍ ور سره تیر کړه کور ته لا نه ډل نه طلاقيږي ځکه شرط لګول دا معلقو دا الله طلاقيږي کور ته دلته ورته خوان ویلي دي کومور کړه لاړې په ما به طلاقي کدا مور کړه تلې د پتا طلاق دا او کنه د تلې پتا طلاق نه ده اوس به دا د چا مسله دا غته و پته چې دا مور کړه تلې او کنه وتلې نو کلاړه بیا به طلاق دا او کلا نه بیا به طلاق نه ده الله دې موږ ته په دې مې د عمل کولو توفیق نصیب کړي